نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قرآن کې الله فرمایي هغه کسان چې هغه ایمان راړه د ایمان سره ظلم یو ځای نه که. د ظلم مختلف قسمونه دي، یو قسم شرک دی، نور دی. نو الله وایي دغه کسانو له امن دی او دوی په سمه لار باندې روان دي. داسې نوي حالات، ملکی حالات چې بیا د بدامنۍ طرف ته یو لاره روانه ده، نو زما دا فرض دی چې زه د هغې متعلق یو دوه خبرې وکړم. لنډه خبره دا ده، زه څوک ټارګېټ کوم نه، خو زه عامه یو خبره کوم او هر سړی د په هغې باندې سوچ او فکر وکړي. موږ غالبا دریم جماعت کې یا څلورم کې او په هغه وخت کې په سکول کې د پښتو په کتاب کې زموږ یو نظم و، زما مخې ته هغه راغلی دی. هغه نظم دا و چې بټیر نوړز هغې مخاطب کړی او هغې عنوان و نوړز ته. پوره خو ماته نه دی یاد، ځکه ډېره زمانه پکې منځ کې تېره شوه، تقریبا 55 کاله، خو دومره راته یاد دي چې نوړز یې مخاطب کړی او هغه ته یې وی په 100 دانو د اوښکو بېهوده هسې چغېږي، په پردي لاس کې بټیره د خپل قام سره جنګېږي. که دې پړ که رور دې مړ که، که ته پړ شوې حلالېږي. په آزاد جهان کې ګوره خوشحاله ګرځېدلې، په پټو کې مړېدلې اوس په لپه کې مړېږي. او چې د خپله شاړه پرېښوه شنه خیدونه د ارمانو، په خلطه کې به اوس بندې بس په مرګ به تې خلاصېږي. څه دې کې نور اشعار مو هغه که چاته یاد یې او ما ته یې راولېږل، زه به د هغې شکریه ادا کړم. خو دا هغه وخت پې موږ نه پوهېدو او اوس چې پې سوچ کوو نو دا ډېر ښه اشعار او د ډېره فایده وه. الله دې موږ او تاسو له توفیق او طاقت راکړي چې موږ د مسلمانانو خیرخواهي او د امن لاره او د خوشحالۍ لاره خوښه کړو. الله دې د ټولو حافظ او ناصر شي.